نن در له محترمو د محرم د نهم تاریخ ډیره زیاته عظیم شانه او پاورفل وظیفه در کومه. څوک چې محترمو د محرم په نهم تاریخ باندې دا وظیفه کوي، الله پاک د انسان مالامال کوي. الله پاک دومره مال او دولت د انسان ته ورکوي چې انسان ورته مکمل دا حیرانېږي. بلکل محترمو، نن زه تاسو ته وظیفه در کومه د مال او دولت دپاره. تاسو هم نن نه شروع کوئ د نهم تاریخ د محرم، نن نه شروع کوئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو تقدیر دا بدل کړي، الله پاک به ستاسو قسمت دا بدل کړي. مال او دولت دا به ستا دروازې له محترمو دا به راولي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه بل خدای نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده، دا د نهم تاریخ د محرم وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو، نهم تاریخ سبا دی، مطلب د حالی په ورځ نهم تاریخ او د اتوار په ورځ لسم تاریخ. نو څوک هم چې محترمو د نهم تاریخ د محرم دا وظیفه کوي، الله پاک نه دواره پروردګاره د هغوی په مالونو کې، جانونو کې، کاروبارونو کې برکت واچوه. رب د هغوی څومره مشکلات دي تمام مشکلات ولله ختم کا. رب څومره حاجات دي د هغوی تمام حاجات ولله پوره کا. څومره مسافر دي په نورو ملکونو کې دي، یا الله پاک بهترین او اعلی کاروبار ولله ورکا. نن چې محترمو کې وظیفه ده د سورة رحمان د یو آیت وظیفه ده. او څوک هم چې دا وظیفه کوي الله پاک محترمو مالداره کوي. یاد ساتئ محترمو، د محرم شپې ورځې دا شروع دي او محرم د اسلامي کلندر لومبۍ کومه میاشت دا ده. نو دغه میاشت محترمو ډېره زیاته د عظمت واله ده، ډېره زیاته د قدر واله ده. څوک هم چې په دې میاشت کې په بل چا باندې پراهي کوي، په بل چا باندې پراهي کوي، نو فرمایي چې الله پاک به په دې انسان باندې پراهي وکړي. او څوک هم په خپل کور والا باندې خرچه کوي، الله پاک به تمام کال محترمو دا به مالدار ساتي. یا ساده محترمو، تاسو غوښه به حق لره ګاونډیانو کره ورکړله، ورپسې نور ګاونډیان دي. بس یو شارټکټ خبره ده چې پوره کلي کې هم ویشوله، دا هم بهترین خبره ده. دغه رنګې تاسو چرګ هم واغېستو او دا هم پوخ کو ګاونډیانو کره مرولېږو، دا هم بهترین خبره ده. یا دغه رنګې تاسو شربت وکړو او څومره چې محتاج حل کړي هغوی راځي او شربت څکي او ځي، دا هم بهترین خبره ده. خو دا طریقه صحیح ده نه. بعضې هلکه کولر وباسي او د سړک په غاړه باندې ولاړي، یو ګاډه دې تللی نه شي، په زور یې په هلکې باندې څکي. نو په زور کار به نه کوئ، او که څوک درته ودرېږي وبڅکي، دا ډېره زیاته بهترینه او ډېره زیاته اعلی خبره ده. فرمای محترمو، څوک چې پکې یو درهم خرچه کړي، یو درهم دا چاله ورکړي، نو فرمای چې الله پاک بوله د زرو درهمونو ثواب دا محترم ورکوي. نو څومره ناشنا ثوابونه پکې دي. نو چې کله تا یو درهم په دې میاشت کې راورکړو چاله، نو الله پاک وتعالی یو قسم له زر درهم دا محترم درکوي. زما څومره حال درهم په 800 کې ده، که په 900 کې ده، که په 700 کې ده. مطلب دا شو چې چا یو روپۍ ولګوي، نو الله پاک ول په یو په زر باندې ورکړي. نو که تاسو ډالر لګوئ، نو چې زر ډالر الله پاک درکړي، نو ډېر زیاتې دي. که پاکستاني روپۍ لګوئ، یا افغانستان والا افغانۍ لګوئ، یا د انډیا والا کوم روپۍ دا تاسو لګوئ، نو په هغه لیول به الله پاک تاسو ته به ورکړه. دا محترمو کوي وظیفه ډېره زیاته د کمال ده. او دغه رنګې دا میاشت هم ډېره د کمال ده. کوشش وکړئ چا له څه ورکړئ، کوشش وکړئ چا که سال نه ورکړئ، کوشش وکړئ چا سره یو دوه ښې خبرې وکړئ. نن چې محترمو کوم وظیفه ده د سورة رحمان د یو آیت مبارکه وظیفه ده. یاد ساتئ تاسو به 2 پیرې سورة رحمان ووایئ. چې کله هم 2 پیرې سورة رحمان وویلې، او چې کوم د سورة رحمان اخري آیت دی، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، دغه یو آیت به تاسو 113 پیرې ووایئ. او بیا به د هغې نه بعد لاسونه اوچت کړئ او د الله پاک نه دعا وکړئ، سوال به وکړئ. انشاءالله عزیز الله پاک به ستاسو سوال
الله پاک وساسو دواګانی د قبلې کو حاجت دی وی الله پاک نه غواړه الله پاک د حاجت پوره کوي کو مشکل وی الله پاک نه غواړه الله پاک د مشکل دا محترم دا حتمي ان شاء الله العزيز محرم کې کو بچاره سو فړل چر پیسې ورکړي پوره کال محترم دا مالا مالي وظیفه مو کوي او سره پریکټیکل د عمل مو کوي ان شاء الله العزيز ډیر زیاته فائدہ وي الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته